हुक्मरानों शर्म करो, हुक्मरानों शर्म करो, रूटो एक्सप्रेस वे रूटो एक्सप्रेस वे रूटो اوس دا خبره راغونډو ایجنډا زمونږ صرف د یو خبره چې د ایکسپریس وې مونږ په دې حالتو کې د دې چې کوم سروې کوي دا مونږ په هیڅ حال باندې نه منو دا تاسو ته منظوره ده اوس دمه عرض دار چې چونکې دا دومره خلک سات په سات باندې راغونډول دا لکه ګرانه خبره ده د یونین کونسل په ستا باندې چونکې مونږ ظاهري تور باندې 15 یونین کونسل د کابل نه راواله تر شیر پلمه پورې دا 15 یونین کونسل نو دې 15 شپږ یونین کونسل لپاره 15 کسان چې دي تاسو ته منظور دي چې 15 مشران کسان به شي نه کمیټه جوړ شي تاسو ته هر یو سره 15 د هر یونین کونسل نه 15 کسان صحیح ده نو دا مونږ چې څومره یونین کونسل یو کابل یو ازاره دوا کانجو درې کوزه باندې سالور بر باندې چې کله دا مسله جوړه شو نو موږ ولګي د موږ ډسټریکټ کونسل ته راړو محمد علي شاه باچاله محمد علي شاه چونکې زموږ ضلع ناظم یا سره خبره وکړه خدای پاک د عزتمن کې هغه د لپاره ټول ډسټریکټ کونسل 65 ممبران چې دی هغه راوخته ورسره سرکار چې کوم ادارو ول خلکو د کنسان ان اچ والا دا کسان مساندار راوخته خبره تر دا مشران پکې ناسو په ډېر مفصل شو اخر کې نچول په دې باندې نشو چې کوم سره شو د پټو دا موږ پاتې کړو موږ مسین غاړي لرازو په دې کې موږ سره حد درجه مرګتیا چې کړی دا انجنیر امیر مقام کړی چې چا کړی موږ نه بزیاتې پټه به بس پانه چونکې موږ جرګه چې دا پټه نه ده هغه زموږ سره مرګتیا کړو په دې کې خپ ایمانداري باندې هغه راټول چې دا سره چې دا نه منزور ده هغه به مسین غاړي لذي اوس موږ تاسو یو خبر باندې موږ مرګري زور ورشي محب الله ما مراد سعید لا د سره حیدر علي خان لا یا نور کسان لا دلتلو دا نو موږ ته ځان بند نه ښکاريږي موږ خلکو له ووټ ورکړي خو په کار نه یو ووټ ته لپاره دا خلک براته سړي په کوڅه کې ودرېدو اوس ورو دا دلته خلک چې نو دا دلته خلک چې دلته خلکو وګړي پارټي والا وګړي دلته خلک نو دلته خلکو له پکار نه چې دغه خلک راشي او مهرباني وکړئ دوی خلکو ته ورستا سو مسائل نه ورستا دا مسائل منګو ورو بهر من ځان باندې نه ښکاري په دې باندې موږ چې دې کوم کنسرن خلک دي ادارې دي هغه د کونسل له هغه د دې دغه سره ادارو ولا مشران چې هغه سره ان شاء الله که خیر یو ځکیږي دغه سره سرکار چې کمال کاران دي دا اوس سره مو ځکیږي که خیر خو زمونږ به اتفاقي زمونږ به اتحادي او اخر کې به دغه خبره کوو که خیر چې دې زره پوره من جلوس موږ غره شر شدت ولا نه خفغان ولا نه موږ د ترخی خلافو خب ایمانداري خب غیرت خب پختو به ټول خلک راوځي چې کله دا کمیټه تیار شوه دی به د خلکو سره رابطه کوي د هغو سره میټینګ کوي د هغې نه وروسته به بیا یو پر زور احتجاج کوو او کانجو چوک به بندو که هغه یوه ګنټه دی او که هغه یوه ورځ دی که کوم سړی ورته راونوتو هغه به نه پوښتنې نه به سواتئ او دا زیات نه کنه چې سحر نه ماښام پورې بند کړو د خلکو د په دغه او په دې خلکو کې ژوند شته او که دغه نه 150 کس راوځو نو بیا خپل قلار او کورونو کې کینو او چې به کم ځای باندې روډ باسي جو باسي بای په ورکړي په الیګرام کې یو تن 2 روپے ورکړي زه د دې خبرې سره دا خبره که تاسو خوشاله او که خپای خو دا د قوم مسله ده مال بر دې روډ پیسې راکړي او هغه پیسې ماته نه ملایي زما په کې څه نشتی خو د دې قوم پیسې دي چې د قوم تراشي دا به اتوماتیکلی تاسو د خلکو ته دغه پیدا ورسي ورو زه دا خبره کوم چې په ایکسپریس وې موږ د دې سره مطلق ګوره دا ایکسپریس وې تاسو زین خان دا خبره کوي یا موږ د ترقی خلاف نه یو خو موږ د دې هم خلاف نه یو چې د دې چینار په سر به ور رواني ته ورته نه ختې شي نه کوزېدی شي چې دا د سوات په کومه طریقه د دې د ابادۍ او د دې د خوشحالۍ او د دې د ترقۍ دپاره ده
دا څه خاص مخصوصه ایجنډا ده چې دا به کالام سر ته رسي او حکومت پاکستان خپل دغه کوي موږ د دغې نه خلاف نه یو دا پاکستان زما دی دا اداري زما دي دا هر څه زما دي خو ما خو دې پکې ومني که نه زما د بچي پکې تعلیم نشتی زما د بچي پکې د کور چت سر نشته او زما پکې تحفظ نشته نو زه به د دې ملک دپاره هلو قرباني کوم او کړې مې ده خو کم از کم چې زما نن هم دا کومه خبره ده او دا کوم ایکسپریس وے دی موږ د دې دپاره انشاءاللہ تعالی آخری دم تک لڑیں گے اور آخری دم تک ہم اپنا مطالبہ منوائیں گے اور اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے حکومت وقت موږ دا مطالبه کوو پر زور مطالبه کوو چې موږ دا ترقي ضرور غواړو د دې هیڅ کله خلاف نه یو ځکه چې دا زموږ په مشکلاتو کې اساني به راولي په مستقبل کې خدا که د هغې چکدرې نه د کالامه پورې ده نو زموږ دغه یو مطالبه ده چې دا د سیند په غاړه لاړ شي چې زموږ دا زرعي ځمکې هم بچ شي زموږ دا قیمتي ځمکې هم بچ شي او زموږ دا لږې لږې ځمکې هم بچ شي او دا قوم چې دی دا یخ قوم دی خو بیا الحمدلله چې کم خلک په دې باندې فخر کوي د هغې نه په دې میدان کې ودرېدل پکار دي بالکل دا قوم چې دی یوازې پرېښودل نه دي پکار او که فرض که دا تاسو پرېښودو نو دا حکومتونه چې دا ډېر وختي شوي نه دي سبا به یو دا خلک په لعنت او په ډېر بد او په ډېر سپکه یادوي